دا دعا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا الفاظ دي دا چې څوک د سحر او د ماښام درې کرته وي نو ابو داود شریف مسلم شریف او دغه رنګ ترمذی شریف دا حدیثو کتابونه دي نو دې کې دا روایت شته ده نو اوس د دې دعا چې دا سحر درې کرته وي د ماښام درې کرته وي نو د دې فضیلت دا ده چې د هر موذي شیز پیژنې کنه نو دغه شیزونه به الله ساتي هر هغه موذي شیز چې هغه تکلیف ورکوونکی ولی نو هغې نه به الله رب العزت ساتي بس كما دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دا دعا چې د ساري درې کرته او د ماښام درې کرته وي نو د فضیلت به دغه چې د هر موذي بلکې مخلوق د شر نه به الله ساتي بس خبره ختمه مخلوق کې انسانان هم راغله زناورم پکې راغله کوشش کوي دا وایي د ساري ګوره کمې دعاګانې چې په احادیثو کې راغلي دي که نه او باقاعده ثابت دي نو پکار ده چې پای باندې عمل وکړي شي دا یاد ساتئ ګوره 5 وخت مونږ چې انسان هم کوي که نه مسلمانان یو الحمدلله د هغې سره سړی پکې د قرآن تلاوت هم کوي او دغه رنګې صدقې هم ورکوي نو ګوره د دې سره کو ته غواړې که نه چې زما ژوند کې د برکتي زما په رزق کې د برکتي زما په هر ټایم زما په ټایم وخت کې برکتي زما په یعنی مطلب ښکلی ژوند مې تېرېږي نو کوشش کوه چې د سنتو اعمالو سره ژوند تېروه د پیغمبر په طریقو ژوند تېروه او بیا چې کوم احادیثو کې کوم روایاتو کې کوم دعاګانې ښودلې شوي دي صحابو ته نو هغه ویل دا ډېر ضروري دي که څوک نه وایي داسې ګناه نه ده خو وایم که ته غواړې چې زه ښکلی ژوند تېر کړم او د مشکلاتو نه مې الله ساتي